بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره نه تاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان مخ خیریت سره وي. دوستانو څنګه چې تاسو زموږ لاست ویډیو وکړه او ډیر زیات هم خلکو خوښ شوله کم چې د کوریز باره کې و ډیرو مرګرو راته ویلي چې د کوریز ورځ روانې دي او هر سړی د دې مسلې نه پریشان دی. په دې ټاپک باندې ویډیو جوړه کړئ چې کوریز څنګه به زر برابر شي. صحیح شو جی. نو باغې باندې ما ویډیو جوړه کړه او هغه ویډیو ماشاءالله ډیره زیاته په خره باندې روانه ده پیښه او ډیر خلک خوښي او په خخه کمنټس کې مونږ یادې څنګه چې ما تاسو په لاس ویډیو کې ویلو چې ان شاء الله دا سلسله به اوس بیا جاری وي. مڅ کې پکې لږ مصروفیات راغلي ویډیوګانې لږ لیټ شوی وي نو ان شاء الله هغه ټول دغه به څنګه پوره ریکور کوو پکې پوه شو جی. دوستانو څنګه چې تاسو سره ما وعده کړی په سر کې ویډیوګانو باندې چې ان شاء الله په دې چینل کې به تاسو ته په هر ټاپک باندې ویډیو ملاويږي. کم کسان چې د چرګانو شوق ساتي، زرکانو شوق ساتي، پرندو شوق ساتي، کنيري برډ چې کم ورته وي هغه شوق ساتي نو ان شاء الله دې کې به تاسو د هر څه علاج ملاويږي او هغه په اسانه طریقه باندې پوه شئ هغه دوايانو باندې چې کم تاسو سره په کور کې د پیل نه موجود وي. دوستانو څنګه ډیر مرګري داسې دي چې هغه شوق ساتي خو هغه سره بیا د میډیسن لپاره دومره پیسې نه ویږي. نو دې باره کې ما سوچ وکړو ما وی چې ان شاء الله تاسو ته داسې علاج وخېما چې هغه په اسانه هم کیږي او هغه میډیسن تاسو سره په کور کې د پیل نه موجود وي. نو ان شاء الله په هغه باندې ما ویډیوګان شروع کړی دي او زما ډیر ښه ریسپانس ماته ملاويږي. خلک مې یادې په ښه کمنټس کې مې یادې ماته فیډبیک نه پته لګیږي چې ان شاء الله دغه پروسس ډیر ښه روان دی. نو امید ساتم چې ان شاء الله دا ویډیو چې کوم نه وي دا هم تاسو خوښیږي. نو دوستانو نن ټاپک خو یو ورکوټ غونډه ټاپک ته خو مې راځي تاسو سره ویډیو شیر کوم. دوستانو څنګه چې هر سړی چې کم شوق ساتي کاغره زرکانو شوق ساتي کړه چرګانو شوق ساتي هر قسم پرندې شوق ساتي خو هغه زیاتره یو مسله هغه ترافیقي چې هغه ته وایي چې پورټ بند کوم چې د ججوري اداره دی بند شي چې کوم ورته په اردو کې ورته وایي چې پورټ بند دا غي نه بیا غډیر زیات پریشان وي او دا غي په وجه باندې دا غي خخه چرګان چې کم دي نو هغه مړ شي او ولې چې هغه دی وجه باندې مړ شي چې هغه علاج مې نه پويږي. څنګه چې تاسو په هر یو ویډیو کې هم چې دوستانو شوق کوي شوق نه پیل دا ځان پوي کوي چې آیا دا بیماری چې کم بیماری کې دی باندې راځي هر قسم بیماری راځي نو هغه پیل هغه مې ځان پوي کوي چې ردی به علاج مو سره مونږ څنګه چل کوو. دوستانو دا خو ګور څنګه ژوندې سیز دی کنه ساواله سیز دی د دې یوازې ساتل نه دي د دې شوق چې بیا پوره کینې د علاج میلاج ارڅ سره به خیال ساتي. صحیح شو جی. نو پروازو موږ ټاپک طرف نو ټاپک دا تاسو مو ویل چې نن سبا خلکو ډیره مسله دار غو د ګرمۍ کې دا پورټ بند زیات دغه کیږي. نو زه تاسو دا خیمه چې یو داسې کا صرف یو کار د تخیمه چې هغه کوي ان شاء الله دا مسله به تاسو ته بالکل ناراضي که زما کم مرګرو ته زیاته راضي کنه او دا علاج شروع کړو نو ان شاء الله بالکل به ورته ناراضي خو کدا کار کوي د کم علاج د تزه خیمه چې د کنټینیو وساتلو د جاری وساتلو هغه ته ان شاء الله دا د غاړو پیخیږي نه تاسو ته پته را چې کړه د جناور دغه بنشي د جوړه بنشي معده بنشي نو هغه ډیر تکلیف کې شي ډیر زیات تکلیف ورکوي. څوک هغه یو میډیسن استعمالي څوک بل استعمالي پاغي وانه به ان شاء الله زه ویډیو جوړوم خو پیل زه ته ما چې دا ویډیو دې د لپاره دا چیرې دا مونږ وچاړو بند نشي پیل نه احتیاط کول پکار دي. دا نن ویډیو چې دا کنه ډیر آسان کار دی ډیر آسان پوه شئ هر سړی په وس مطابق ته کاغه د چا وس کیږي کنه کیږي دا ډیر آسانه طریقه ته آسان علاج ته خیمه چې ان شاء الله تاسو دا کوی نو تاسو ته بچی کنه دا مسله بالکل نه پیخیږي. دا ته یقین سره وایم دا زما پرسنل تجربه ده او ما سره چې کله نه زه شوق ساتم 30-35 سالو کې ما سره ان شاء الله کلم د مسله نظر راغلي بس معمولی غونته دا غره هفته کې ورته یو ځل کوی لس ورځې کې ورته یو ځل کوی خو کوی میش کې کم سے کم ورته 2 ځله کوی او کوی ان شاء الله دا مسله به تاسو ته بالکل نه پیښیږي او کله به دا دغه نه کیږي چې روز پورټ بند شو اوس دې له سو کوم هغه جناور لا ډیر زیات تکلیف ور کوي. نو راتلمه د علاج خولو نه مخکې تاسو دا هغه وایم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او خپل مرګرو سره زما ویډیو شیر کوئ او په ویډیو باندې ښه کمنټس کوئ څنګه چې تاسو کوئ.
او خپل هغه دوستانو ته مو وایي چې کم دی چینل باره کې ته پته نه وي هغوی شوق کوي او مړه کېږي ته نو دا زمونږ چینل مقصد چې دا یو صدقه جاریه هم دی جي ځکه دا ژوندی ساه ده که دا ستا په وجه باندې او زما د ویډیو په وجه باندې بچ کېږي نو ثواب به تا ته میلاویږي او ثواب به ما ته میلاویږي نو زه امید ساتم چې دا ویډیو به انشاءالله ستاسو خوښه شي راځو اوس تاسو ته د دې علاج څه شی دی نن په دغه کې چې دی یو میډیسن هم نشته یو ټپس دی صرف هغه درته وایم هغه وایي هغې به فایدې څه وي هغې به پیله فایده دا وي چې هغې به پورټ نه بندېږي صحیح شو دا پورټ نامه زه په دې اخلم که نه چې هر یو کس دا پورټ لفظ پېژني که هغه پښتون دی که پنجابی دی او که اردو سپیکینګ والا دی که پارسیوان دی هم دا پېژني پوه شوې پورټ بند څه ته وایي صحیح شو جي نو راځو اب تاسو څه کوئ څه ورته اچوئ اگر زه اوس خیمه خو پیله ته زه خیمه فایده څنګه چې تاسو مې پیله فایده داره چې به پورټ نه بندېږي دویمه خبره داره چې کم زناور خوراک کم کوي نو انشاءالله خوراک به زیات کړي دریمه خبره داره چې هغه دغه چې کم د چینجي په دغه کې پیدا کېږي که نه دې سره به انشاءالله هغه هم نه پیدا کېږي څلورمه خبره دا ده چې ستا زناور ته به کله هم ګرمي نه لګي پوه شو جي او پنځمه خبره دا چې کوم ډایجسټو سیستم دی که نه هغه به بالکل مینټین دی سره هغې سره به کله هم د خېټې تکلیف پای ته نه راځي او نه به د هغې خېټه خرابېږي هغه به وایي به ګروت هم ښه کېږي داسې بېشمار فایدې دي سره ته دا یاد دي او سمې ذهن ته نه راځي جي پوه شو جي نو به تاسو خپل هم پته ولګي چې چېرته کم څیز خیمه نو هغه په انسان باندې څومره فایدهمند دی نو ځناور خو لا پرېږده چې د انسان ټول سیسټم د ځناور نه غټ دی نو هغه څه شی دی نو هغه دی جي دا دوستانو دا تاسو د وینې دا د جي پودینه شنه پودینه ده سبز پودینه چې ورته وایي صحیح شو جي دا پودینه دا به تاسو والئ او داسې نري نري به واړه واړه کوتره کوئ سره د ډانډو سره دا وګورئ دې سره به تاسو داسې کوتره کوئ او دا به چرګوټو ته اچوئ که چرګان یې هغې ته به اچولی شئ که زرکان یې هغې ته م اچولی شئ که تنظرې وي هغې ته م اچولی شئ که تاوسان یې هغې ته م اچولی شئ کنیری برډز نو هغې ته د دومره ایښولی شي دا پاڼې ورته ایښولی شي یو ډانډې ورته کېدی لپاره کافي وي جي نو دا شي تاسو صرف دا یو هفته کې یو ځل کوئ انشاءالله تاسو ته به کله داسې مسله نه پېښېږي هفته کې نه شئ کولی 10 ورځو کې کوئ خو میاشت کې کم سے کم 2 ځله دا پکار دی د دې فایدې ما تاسو ته وښودلې چې څومره بېشمار فایدې دي صحیح شو جي نو زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او خپلو دعاګانو کې م یاد ساتئ او یو ځل درته بیا ریکویسټ کوم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ زما ډېر ملګري چې کم دی هغه ویډیو وګوري او چینل سبسکرایب کول ته ایر شي نو زه تاسو ریکویسټ کوم چې دا زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او خپلو دعاګانو کې م یاد ساتئ او میلاویږو په بل ویډیو سره خدای په امان